که چیرې موږ فکر وکړو په انسانیت کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم څخه کې یو عظیم استاد زما په خیال باندې نه دی راغلی. پر دې نقطه باندې چې د یو عظیم استاد دی، که یهودي دی، که برټن رسل دی، که نور څه فلسفیان دي، هغه د دې اړخ سره چې دی واقعي یو ښه استاد و، یو عظیم استاد ولو، د دې سره اتفاق لري. و اختلاف به پر بعضې ځایو باندې خامخا وي، مګر د یو عظیم استاد ولو پر دې باندې به زما په خیال څوک ابجکشن نه وکړي. او د هغه وجه څه ده؟ د هغه وجه دا شی ده چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم از خود خپله فرمایي، د حدیث شریف مفهوم دی چې زه به حیثیت استاد راغلی یم. بیا که موږ هیسټري پسې وګورو، موږ سره اګین پروفیسر صاحب ناست دی، پر دې خبرې جسارت، د دې خبرې جسارت کولو باندې یوه بیا بخښنه غواړم. یو څوک به دا خبره نه کې ثابته چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مارکر په لاس کې ولو او بورډ ته ولاړو. هغه چې استاد ولو، هغه استاد په عمل سره ولو، هغه استاد په کردار سره ولو. نو که چیرې په 21 سنچري او 3rd ډیکیډ کې موږ یو استاد ته صرف په دې نظر باندې وګورو چې د یو استاد کار کلاس لره انټرسلو، دی فزیکس وایي، دی کیمستري وایي، دی بیولوژي وایي، دی میتھمیټکس وایي، زما په فکر باندې دا د یو استاد معیار نشي پوره کولی. دا هغه شیان دي چې په 21 سنچري کې وتا ته پر یوټیوب باندې اویلیبل دي، تا ته پر سوشل میډیا باندې دا پلیټ فارمز اویلیبل دي، ښه استادان اویلیبل دي. د یو استاد بنیادی کار څه کوم دی، بنیادی رول، بنیادی ریسپانسیبلیټي د انسانانو، د شاګردانو، د سټوډنټس ذهن سازي کول دی. او ذهن سازي دا رقم نه کیږي چې موږ ورته ولاړو لیکچرز ورکو، نه، ذهن سازي د لیکچر کار دی. ذهن سازي په کردار باندې کیږي چې یو ماشوم استاد ته وګوري، دی دا ځینې زده کړي چې په معاشره کې، په انسان کې برداشت څنګه راتللی شي. دا ماشوم باید د استاد څخه دا شی زده کړي چې په ما کې حوصله څنګه راتللی شي. ماشوم باید د استاد څخه اخلاقیات زده کړي. ماشوم باید د استاد څخه امن پسندي زده کړي، برداشت زده کړي. دا هغه خصلتونه دي چې یو استاد د یو روبوټ څخه جلا کوي. I'm again coming back to the same point چې mathematics, physics, chemistry, biology, XYZ دا subjects ویل دا د روبوټ کار دی، دا د سوشل میډیا کار دی. بنیادی خبره د ایجوکیشن ده او د ایجوکیشن سره ریلیټډ د یو استاد رول په معاشره کې دا دی چې دی و معاشرې ته ریسپانسیبل سټیزنز ورکړي، په لیکچرز باندې نه، په کردار باندې. او امید لرم په نجیب الله صاحب کې الله تعالی هغه ټول خصوصیات ایښي دي چې یو انسان د ایجوکیشن دپاره فټ ګڼي. دویمه خبره پر کرټیکل تھینکینګ باندې خبره وسوله. واقعي هم زموږ د معاشرې اکثره مسایل چې کوم دي هغه د دې شي د وجې څخه دي چې زموږ په انسانانو کې کرټیکل تھینکینګ تقریبا نان ایگزیسټنټ دی، نسته پکې. اوس کرټیکل تھینکینګ باندې پروفیسر صاحب خبره وکړه ښه په وضاحت سره. پر دې باندې به زه یو دوې خبرې نورې اکسټرا وکړم چې کرټیکل تھینکینګ وایي وسته او دا زموږ په معاشره کې راځي څنګه. کرټیکل تھینکینګ د دوو سوالو بنیادي جوابو ته وایي او دوه سواله پوښتل ودې پروسس ته ویل کېږي. هغه دوه سواله دا دي چې یو کار ولې کېږي او یو کار څنګه کېږي. په ولې کې موږ د ریزن خبره کوو، په څنګه کې موږ د میکانیزم خبره کوو، د پروسیجر خبره کوو. لبد مرغه دا کرټیکل تھینکینګ زموږ د مین سټریم ایجوکیشن ډسکورس څخه ماینس. نو بچه ته دومره رایټ شته چې هغه استاد کوېسچن کړي، د استاد څخه پوښتنه وکړي. نو استاد و ماشوم ته دومره سپیس ورکوي چې دی دا پوښتنه وکړي.
چې کوم وخت ستا سره په معاشره کې کریټیکل تھینکینګ نه وي هلته بیا کلټ اینډ کلټ ورشپینګ زیات دي. کلټ ورشپینګ څه مراد دا دی؟ زی خیلي کول، په شی باندې سر خلاصول نه سر پر ورکول، دا شیان بیا په معاشره کې زیات دي. نو زموږ لپاره پکار دا دی، بالخصوص د عبدالله صاحب څخه زما دا درخواست دی چې دی ایټ لیست په خپل انسټیټیوشن کې د استادانو داسې ټریننګ وکړي چې د استادان وکشنیان ته د سوال کولو موقع ورکړي او هغه سوال بیا برته اډرس هم کړي. در څو پورې چې دا شی زموږ په معاشره کې نه راغلی، بالخصوص کریټیکل تھینکینګ د دې دوو سوالو جوابونه زموږ په معاشره کې به هم حالات داسې وي لکه نن چې موږ وینو. بدامني 5 کسانو سره کښېنه، په دې کې 4 په سیاست پوه دي، لیکن چې کوم وخت د لوډ شیډینګ خبره راشي دی راوتی نه شي. د دې مطلب دا دی موږ خالي د گفتار غازیان جوړ شو. کریټیکل تھینکینګ چې کوم دی هغه انسان د معیار او د عملي ژوند غازي جوړوي. نیکسټ خبره دا ده چې زموږ په ایجوکیشن سیستم کې بالخصوص په ډسټریکټ فیشنګ کې واقعي پر نوي نسل باندې او پر زاړه نسلو باندې انکلوډینګ موږ چې کوم بیچلو پر دې باندې بوت ګورنمنت سیکټر او پرایویټ سیکټر ډېر غټ احسانونه دي. احسان په دې باندې چې زموږ پرایویټ سیکټر تر ډېره حده پورې زموږ ایجوکیشن سیستم برابر کړی دی، لیکن په دې کې اوس هم یوه ټکنیکل فلا شته. بالخصوص زه د عبدالله صاحب سره مخاطبه سمه، ولې عبدالله صاحب دا رقم انسان دی چې پر هغه باندې هر څه ځایږي. موږ په 21 سنچري تر ډیکیډ کې په 2026 کې د 2005 مایندسیټ باندې ایجوکیشن ادارې چلو. نو که چیرې ته په زاړه مایندسیټ سره ایجوکیشن انسټیټیوشن چلایې، ته نه د قوم معیار پوره کولی سې، نه زموږ د معاشرې معیار پوره کولی سې، نه د ایجوکیشن معیار پوره کولی سې، نه معاشرې ته ښه ریسپانسیبل سټیزنز ورکولی سې. د دې دپاره پکار دا دی چې زموږ ایجوکیشنل انسټیټیوشن چې کوم هیډز دي دا راولاړ سي، د دې ماشومانو څه پالیسي انپوټ واخلي. دغه ماشومان سلو دا نور تر میټریکولیټه پورې چې کوم کوچنیان زموږ سره راسره د دې څه باید انپوټ واخلي چې ستا په خیال باندې اداره څنګه برابریږي. که زه یو اداره چلوم، زه په خپل مزاج باندې چلوم، نو د دې مطلب دا دی زه د خپل الیاس پر دا کوچنیانو باندې مسلطه کوم چې در څو پورې دی ما په پالیسي کې یا د مین سټریم پالیسي حصه یو ماشوم جوړ کړی نه وي، تر هغه ساعته پورې زموږ په معاشره کې ریسپانسیبل سټیزنز او هغه انسانان چې په هغو کې کریټیکل تھینکینګ وي داسې انسانان نسي راتللی. نو پر دې دوو اړخو باندې عبدالله صاحب ډیو اپولوژي غور فکر کول پکار دی. at the end زه و نجیب الله صاحب ته نجیب الله صاحب ته زه مبارکي وایم. اف کورس ستار ایجوکیشن انسټیټیوشن چونکې زما ایکسپوژر سوی دی، لاست نایټ ما ورته وویل مال دا خو د پنجابي پروجیکټ وي اسلام آباد پنډۍ کې ستا دول و دا موږ پښتون راوي. واقعي هم د دې خلکو بالخصوص د پرایویټ سیکټر د انسانانو زموږ پر معاشره باندې انتهایی غټ احسان دی. نو زموږ لپاره پکار دا دی چې د دې خلکو احسان خراب نکو، د دې خلکو کردار کشي ونکو، د دې خلکو د هر څه کار ستاینه وکړو. Thank you very much.